فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دې باندې باب ختمی د سیدنا آدم علیہ السلام واقعہ د یو څو مقاصد لپاره بیانې ده. یو دا چې نوري ناری او خاکی مخلوق آدم، ابلیس او ملائکه هغوی نه علیم بکل شین دی او نه قادر بکل شین دی. د هر چیز نه خبر په هر چیز قدرت لرونکې هغه صرف الله دا ذات دی. سیدنا آدم علیہ السلام تذکرہ یو دغه بنیاد باندې وخت دویمه دې لپاره چې الله رب العزت انسانانو ته یو تنبیه ورکوي چې تاسو زما د اعبدوا ربکم مخالفت مه کوئ، ځکه چې ستاسو د پلار تعظیم او تکریم ما ملائکو باندې کړو، هغه ته مې تعلیم د اسماء ورکړو او بیا هغه مې جنت کې اوسولی و. بل مقصد دا و کوم چې بالکل آخر کې د هغې ذکر و، هغه دا چې ستاسو د پلار د سیدنا آدم نه خطا وشوله او هغه د خپلې خطا اعتراف او اقرار وکړو، نو الله فرمایي هغه ما معاف کو. دا معاف کول په هغه باندې یو احسان و، ستاسو پلار زما زیر احسان دی، لہذا تاسو هم ټول زما زیر احسان یې، زما مسئلې د اعبدوا ربکم مخالفت مه کوئ، زما کتاب کې ریب او شک مه کوئ او زما رسول باندې اعتراضات مه کوئ. مخکې د دغې څیزونو تذکره شوې ده. آخري حصه دا پاتې ده سیدنا آدم علیہ السلام نه چې خطا وشوله د هغې وجوه موږ خولی وو، سورة الاعراف نه دارنګې د سورة طه نه چې شیطان دې ته قسمونه خوړلي وو، قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، ستاسو خیر خوایم. دوکې ورکړه فدلاهما بغرور، لالچ یې ورکو چې تا ته بادشاهي ونه ښیم او شجرة الخلد درته ونه ښیم چې د همیشه دپاره جنت کې پاتې شي. او بیا د هغه نه د رب حکم یې شو فنسیا ولم نجد له عزما، بیا الله په دې باندې اطلاق کړی دی د عصیان وعصى آدم ربه فغوا. دا ټول اسباب دي د سیدنا آدم علیہ السلام د خطا. اسباب سے سورة الاعراف کے ذکر دی اور سورة طه کے. بیا اصول لري چې اگر چې انسان اجتهادي خطاو کی خو کله چې دی الله ته ډېر نږدې نو د خپل وړې خطاګانې هم لوی لوی ښکاري. یو د عام انسانانو کاري، عام انسانان که هر څومره کبایر وکړي نو هغه هغې ته ورکوټ ښکاري. په نبی او غیر نبی کې دغه فرق دی. اگر چې قرآن مجید د هغې وجوه ښودلی دي لیکن بیا هم سیدنا آدم علیہ السلام خپل ځان کمزوری ګڼو، ځان یې خطاکار ګڼو چې مانا غلطي شوې ده. ګناه ده که نه ده؟ د کم خلک چې د عصمت الانبیاء قائل دي نه هغوی ګناه نه وه، ځکه چې ګناه اراده غواړي. آدم علیہ السلام نه د رب لوز زیر شوی دی، لوز زیر شي او غیر ارادي طور یو کار وشي او بیا اجتهاد دخل هم پکې چې منې کړی د یوې ونې نه دی او دا قسم د هغې نوع یو بله ونه یي د هغې نه خوړلي. بار کیف هغه ځان له یو کلامي بحث دی. د اهل سنت والجماعت
عقیده دارا چې انبیاء کرام قبل از نبوت و بعد از نبوت معصومی خلافا للحشویہ حشویہ د دې د وقوع قائل دي واقع کېدی شي او بعض خلکو قرآن کې چې څومره اخطار اغلی د انبیاء علیهم السلام هغه په جرایمو کې ورچولی دي دیو جن امام راضی غوندې سړی مجبور شوی د عصمت الانبیاء په نوم هغه کتاب لیکلی پس منظر د دې خبرې دغه ده نو وارکیف هغه یو کلامی مسله ده د اهل سنت والجماعت عقیده دغه چې انبیاء معصومونی عن الصغائر والکبائر عقیده جوړه شوې ده کم ځای نه ده هغه دې نه جوړه شوې ده چې هر نبی واجب الاتباع ده کله ګناهګار تسلیم کړی شي نو بیا به په ګناه کې هم د دې اتباع لازم وي دا بعض ته تفصیلی کتابونو کې لیکل دلته وګورئ بیا خو دومره ضد کې هم راتلل نه دي پکار چې سړی لګیا شي او هغه کتاب لیکل شروع کړي چې کتاب د انبیاء او د ګناهونو اشترا سے دور هم تیر شوی دی چې خلقو وا د چا په اختلاف کې د چا مخالفت کې دی ته نه کتل چې د اثر به کم خوځي د کتابونه یې لیکلي دي چې انبیاء معصوم نه دي انبیاء علیهم السلام معصوم دي که کم ځای کې تا ته سخکاري چې هغه خطا ده نو دا یې خطا روان دی رستو اسباب وګوره قرآن د هغې اسباب لټولی دي سیدنا آدم علیه السلام نه خطا جو شوه ښکاره ده چې هغه ته به ځان ګناهګار ښکارېده د الله د حکم مخالفت چې شوی دی نو سړی ځان مجرم ګڼي اگر چې مخالفت سے کبیره او صغیره نه دا د انسان خپل یو رد عمل دی د ګناه په مقابله کې اوس هغه لومبنی جرم شوی دی د هغه نه لومبنی خطا شوی ده څه به کوي قرآن د هغې لپاره لفظ استعمال کړی تلقا تلقی بنیادی معنی ده استقبال کول احادیثو کې راځي چې کله د بار نه رکبان او تاجر راځي تاسو هغې ته تلقي مه کوئ د هغې استقبال لمور دی چې مال ته هلته کې واخلې دې دپاره چې تا ته چونکې د بازار ریټ معلوم دی او د مدینې منورې یا د نورو ښارونو کې کوم ځای ته اوسېږي تا ته د هغې اهمیت معلوم دی د هغې نه سیز ارزان واخلې او دلته بیا ګران ګران خرڅوي یہ حدیث کې منع په دې بنیاد راغله زموږ د خلکو خیال لای چې دوه کسان دي آپس کې رضامند دي په یو ریټ باندې د چا څه کار یې ته بد وایي وایي د ظلم به مخنیوی کولی شي خبره دغه نه ده خبره دا ده چې د یو څیز د بازار ریټ 100 روپۍ دی ته ولې به 200 خرڅوې دې تجارت نه وي ته ظلم وایي په دې دور کې نیکان خلک په دې جرم کې مبتلا شوي دي هغه وی سړی په خوشی اخلي په خوشی نه اخلي چې بل ځای نشته دی نو ستا نه یې وانه اخلي نو کم ځای به اخلي دا د ظلم یو طریقه ده کم چې دی علاقو کې کېږي اگر دې ته غلی شي دا سب مصیبت مړه جوړ کړي یا دننه ولاړ شي تلقی بنیادی معنی ده استقبال کول بیا تلقی د چانه اغستل تلقین چې څه ته ویلی شي چې یو سړی خبره کوي او بل هغه اخلي دې ته وایي تلقي فتلقى آدم من ربه ته لفظ باندې سوچ کوئ نو بیا دا روایتونو په خپله پته ولګي چې پای کې څه عجیب و غریب خبرې دي بنیادی خبره کلمه باندې سوچ کوئ چې د کلمې معنی سره دلته کې فتلقى نو واغستې تلقی معنی اغستل نو واغستې آدم من ربه د خپل ربنا آدم واغستې د خپل ربنا زده کړلې آدم د خپل ربنا کلماتن یو څو کلمې قرآن سوي چې کوم ځای نه واغستې د رب نه واغستې استاد محترم به ویل خلک څه وایي تلقى آدم من عرش ربه تلقى آدم
من عرش ربی د عرش په پایو لیکلی وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو عرش ربی هی دی که قرآن کې من ربی هی دی، یعنی تلقی او تعلیم دتا رب کو دتا. فتلقى آدم من ربه کلمات، نو زده کړل آدم د خپل رب نه څه کلمې څه جملې یې زده کړې. دا کم ځای دا جملې څنګه دي؟ دا سورۃ الاعراف کې لیکلي درې شاید کې قال ربنا ظلمنا انفسنا، الله تلقی دا وکړه. او دې کې ښه انسان ته چې دله پکارداري چې دی د خپلې غلطۍ اعتراف کوي. د انسان کمال په دې کې دی چې دی د خپلې خطا اعتراف کوي. خطا غي نه شوې ده، غیر ارادي شوې ده، ارادي شوې ده، ګناه دی که نه دی، غلطي ده که نه ده، هغه یو طرف ته که آباس پرېږده. انسانیت زده که. انسانیت دا دی چې انسان خطا شي نو دی د اقرار وکړي چې او زه خطا شویم. هغه اقرار دا و چې ربنا ظلمنا انفسنا، ربا مونږ کوتاهي کړې ده د خپل ځان په باره کې. ظلم دا ازدادو نه دی، دا مجاز نه کوم معنا، تعویل هم نه کوو، دا د خپله معنا ده. ظلم دا ازدادو نه دی، څنګه چې دا زیاتی ته وایي داسې دا کمی ته هم وایي. مفسرین دلته کې معنا دا کوي مونږه خپل حق کې کوتاهي کړې ده. ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، او کچرې ته مونږ او نه بخې او په مونږ رحم ونه کې نو خامخا شو به مونږه من الخاسرین د زیانمنو نه. دا اعتراف د خطا و د انسانیت مزاج دارې چې دی کله د انسان خطا وکړي او هغه مخکې ووایي چې ما نه غلطي شوې ده معاف کړه ته. او که د خالق څخه خطا دې شوي نو خالق ته هم سر به سجود شي او د هغه نه مغفرت وغواړي. کله خدا سي ډېر کړی دی چې غلطي نه ومي او قرآن به استغفار حکم کوي. سورۃ النصر کم چې بالکل آخري صورت نازل شوی دی نو پای کې دا شته چې کله ته ووینې راشي د الله نصر امداد او خلک وویني چې د الله په دین کې ډلې ډلې داخليږي، نو ستا کار بدایي چې تسبیح به وایې د حمد در خپل سره واستغفره او د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه د هغه مخکې. کوتاهي انسان نه کېږي. دا معنی ده استغفار هر ځای کې ګناه له نه مستلزم. دا زموږ د خلکو ذهن دی چې ته ورته توبه وباسه نو هغه وایي ولې څه ګناه یې کړی، د دې ګناه سره تعلق نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انه لیغان علی قلبی، زما په زړه باندې کله کله خفګان راشي نو زه د الله نه بخښنه غواړم 70 مرة او یا ځلې استغفار وایم. اوس ګناه خو نه دی شوی. دا کوم جعلی تکلم چې دی که نه متکلمین چې دا قرآن او حدیث نه ماورا یو علم کلام یې جوړ کړی، دا مصیبتونه ټول هغې پیدا کړي. مستلزم نه ده استغفار دې خبرې لا چې انسان دې ګناه کړي. د خپل ځان د خفګان د ختمولو دپاره د قرآن حکم دی دا چې فاستغفر انه کان توابا. د بار کیف دی د خپلې خطا اقرار وکړو او د اقرار دا چل ورته چا وښو. نو قرآن دلته وایي سورۃ البقره کې فتلقى آدم من ربه، زده کړلې واغستې آدم د خپل رب نه یو څو کلمې، نو د هغې نتیجه دا شوه چې فتاب علیه، الله په هغه اسانتیا راوسته. تاب یتوبو اسانتیا راوسته. زموږ د استاد ترجمه دغه ده. که ته توبې معنا واخلې هم خبره نشته ده، ولې ګناه چې کله وشي معصیت شي که غیر ارادي او که ارادي وي، یو مسلمان په ځان یو بوج محسوسوي. غلطۍ کې د سړي نه کار شي هم دی بوج محسوسوي. خو د هغې اسانتیا دپاره د تاب علیه لفظ دی. داسې ناشدني خبره نه ده چې رګندې موږ د ځان نه لګېږو. مفسرین ټول دا بحث کوي دلته کې، خو هغې چې تفسیر خو څوک وګوري که نه، زموږ خلک تفسیر مفسیر نه ګوري.
فتاب علیہ نو آسانتے راوست پاغه باندې انه هو التواب الرحیم. اوس موږ ته معلومه شوه چې دا توبه د سیدنا آدم علیه السلام د هغې الفاظ دی ربنا ظلمنا انفسنا، او په یې کې وګوره چې سیدنا آدم علیه السلام اسماء الله الحسنا کې د کم اسم په ذریعه باندې الله نه سوال کوي. داغه اولاد لم پکار دی اولاد آدم لا چې د خپل نیکو غوندې د الله د اسماء وسیله ونیسي. هغه ربنا ظلمنا انفسنا وایي. قرآن حکم دے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله نمونه دي ټول احسن دي ښایسته دي، نو تاسو دعا کوئ د هغه نه د هغه په وسیله باندې، د هغې اسماو په وسیله باندې الله نه سوال کوئ. نو پای اسماو کې یو رب دی، اگرچہ کم حدیث د اسماء حسنا د تفصیل دی پای کې رب نشته ګوره، او دیو جن موږ دا تحقیق کړی دی ویلی هم دی چې د اسماء الله الحسنا دا کم تفصیل سنن ترمذی وغیرہ کې دی دا د بعضې رواتو د طرفه دی. دا یو مستقل بحث دی، او کومو کسانو چې اسماء الله الحسنا باندې کار کړی د هغې ټول دا بحث کوي. زموږ خلک ګوري دا خو لکیر کا فقیری بس دا تفصیل کم چې دغه حدیث کې دی د سنن ترمذی دا د بعض رواتو تفصیل دی. ډېر داسې اسما شته چا پای کې نشته. امام بهقی رحمه الله الاسماء والصفات باندې کوم کتاب دی، ډېر قیمتي کتاب دی. ایک هغه ټول هغه جدا جدا کړي چې دا اسم قرآن کې دی دا اسم حدیث کې دی. کتل غواړي کتاب د زجاج معانی اسماء الله الحسنى په نوم مستقل کتاب دی. په دی د حافظ ابن قیم د اسماء الله الحسنى او الاسماء والصفات په نوم چې کوم کتابونه چاپ کېږي د متقدمینو هغې کې هغه جنگ نشته دی کوم چې خلقو جوړ کړي دي چې دی کې تاویل وکړو که تاویل ونه کړو. البته دا تویله دا خبره چې متقدمین د دینا د الله صفات ثابتوي، دا قدرت او دا هغه طاقت او دا هغه شان ثابتوي، او مونږ چې د هغې نه څه ثابتو نه هغه ډېر دو نمبر څیز ده. دکان نه چلېږي نو بس اسماء الله الحسنا کې یې ولیکي دکان به ښه چلېږي. اور یا ودود یا ودود یا ودود وایا محبوب آپ کے قدموں میں، یعنی شرم نه ورځي خلقو له چې دا الله اسما چې هغه د توحید یو نمونه ده، مرقده توحید تربیت دی. دا الله اسما او صفات دا توحید تربیت دی، هغې نه څه شی جوړ کړی اوس. تاسو وګورئ سرچ وکړئ ټوله دنیا کې نن سبا چې کوم خلک اسماء الهي باندې کتابونه لیکي پای کې د عقیدې څه بحث نه وي. چونکې دا مضمون دی نن سبا زما جمعه کې زه دا بیانوم اسماء الله الحسنى. نو ما ته ښه اندازوي دا لوی لوی پیران چې کوم پیژنئ تاسو دیم په دې مرض کې ککړ دي چې الرحمن دومره ځله وایي نو دا چل به کېږي، او الکریم 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 وایي نو دا چل به کېږي. دا ټول بدعي علم دی، سنت علم نه دی. سنت علم دا دی چې فدعوه بها دا الله نه چې سوال کوئ د دې په وسیله وکئ. وسیلې دپاره به د دې اسم معنی زده کول غواړي، په هغې معنی به عقیده ساتل پکار دي. هغې نه وروسته به د هغې په وسیله سوال کوئ نو اوس به دعا جوړېږي، اوس به عاجزي جوړېږي، عبادت پتې جوړېږي. هر نبی چې سوال کوي نو هغه یا شروع کېږي د اللهم نه یا د رب او ربنا نه. بس ټول قرآن وګورئ، د جګړه ضرورت نشته دی. خلک به لګیایي وسیله د ذات تا ته ثابتوي، موږ په دې سې جګړه نه کوو، د علم خبره کوو. محمد انور شاه کشمیری رحمه الله دا ټول خلک پیژني. دا هغه فیض الباری کې واضح لیکلی دی چې دا کم خلک متاخرین کم قسم د ذات وسیله ثابتوي، دا د ذات وسیله حدیثو کې نشته.
احادیثو کې چې کومه وسیله ده هغه یا د عقاید ده یا د اعمال ده. یو سړی کې یو نیک بنده له تللی دی او هغه ته یې ویلي چې زما دپاره دعا وکړه، نو دغه ثابت دی. دا نه دی ثابت چې د مړي په وسیله باندې یا د غایب په وسیله د سوال وکړی شي. دا نه پنجپیری دی نه وهابي دی نه لیریز دی، دا دیوبندی عالم دی، د هغه فیض الباري کې دا واضح لیکلی. نن دیوبندیت د دې نوم دی چې د خپلو اکابرو کتابونه مه ګوره، او کم 2 نمبر خلک چې راوتي دي رانوتي دي په دې کې ناغي نه اکابر جوړ کړه خپل. لویه مسله ده. نو بار کیف سیدنا آدم علیہ السلام چې دعا کوي هغه د ربنا نه شروع کوي. ټولې دعاګانې ګورئ تاسو قرآن کې حدیث کې ګورئ، دا به د ربنا نه او د اللهم او ربي دې نه به شروع وي. قرآن نه خدا معلوم شوه چې دا کلمات دغه وو چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خو موږ چې څومره کتابونه ګورو، درسونه اورو، د خلکو تقاریر ګورو، نو په ځای د دې چې د قرآن مجید تفسیر د قرآن مجید نه وشي یو حدیث پیش کوي خلک. تپوسو کې دا حدیث کم ځای لیکلی، کم خلک چې په وسیلې باندې بحث لیکي د هغې هر یو کتاب چې راواخلی یو حدیث به یې لیکلي، هغې له به یې حوالې ورکړي د 500 کتابونو. نو عوام نه چې خواص پې هم نه پوهېږي، د هغې خیال دا چې دا 50 حدیثونه دي، منځ کې یو حدیث ده. امام حاکم نمخ کې هغه چا نه یې لیکل، و دې نه پته لګي چې د امام حاکم نمخ کې یو حدیث چا نه یې لیکلی دی، بس حیثیت دی. و د هغې اسناد به کتل غواړي. امام حاکم رحمت الله تعالی علیه دا غال مستدرک علی الصحیحین 2 جز صفحہ 615 دا اسناد د دې یاد ساتل پکار دي چې دا یادي د حدیث دار و مدار په سند باندې په کتاب نه. دا یاد ساته رسته به عبارت پیش کوم تا دا چې یو سړي لیکلی دی چې دا حدیث خو ابو نعیم لیکلی دی، حاکم لیکلی دی، بیهقی لیکلی دی، اور یہ سب بڑے بڑے محدث ہیں. دا علم خبره نه ده، دا جهل خبره. د بڑے محدث خدا مطلب نه چې هغه حدیث لیکه دا ټیک ده. دا التزام خو صرف امام بخاری او امام مسلم کړی دی چې هغوی به صرف صحیح حدیث نقل کړي. نو که یو سړی د هغې په باره کې دا قسم رویو ساتي خو زه ټیک ده سو تک جوړېږي. لیکن یو سړي چې په خپل کتاب کې داسې احادیث لیکلي چې د هغې د سر نه څه بنیاد نه وي یا هغه موضوعي، نو هغه حدیث آیا دلیل کې پیش کول شرعاً جائز دي؟ دا د امام حاکم رحمه الله کتاب دی المستدرک علی الصحیحین. المستدرک علی الصحیحین دا مطلب دی چې امام بخاری او امام مسلم د کومو رواتو نه احادیث نقل کړي دي. نو دوی ما ته داسې احادیث معلوم دي چې هغه هم د هغې رواتو نه دي د کم نه چې صحیحینو کې روایتونه شته، لیکن د دې هر څه باوجود صحیحینو کې دا حدیثونه هغې نه دي درج کړي. نو ځکه زه په دې یو استدراک کوم، یعنې ټینګول کوم چې دا حدیثونه هم د لیکلو قابل وي، تاسو ولې نه لیکلي. دا یو قسم اعتراض دی صحیحینو باندې. مستدرک علی صحیحین دا مطلب چې کم روات لکه بعضې خلک به یو راوي تا ته ذکر کړي، نو بیا به تا ته څه وایي دا چې د صحیحینو راوي دی. نو چې راوي د صحیحین وي نو ستا په خیال د هغه باره خبره قابل قبولي. معرفت علوم الحدیث کې ما یو عنوان یې دی صحیحین کا راوي، لومبي باب کې وایي هغه وګورئ. او دې دپاره لیکلی چې خلکو ته د علم خبره معلومه شي چې امام بخاری امام مسلم با کله د یو ضعیف راوي نه روایت اغستی. ولې به یې اغستی؟
په دې وجه به اغستی چې د هغې به شاهد موجودي چېرته یا په متابعاتو کې امام بخاري د هغه نه روایت اغستی یا به دا وي چې د اختلاط نه مخکې ورته امام بخاري روایت اغستی دا حیوان په دې نه دي هلته به وګوري چې دا د صحیح بخاري راوي دی نو دلته به د هغې نه ډز استدلال وکړي چې دا وجه صحیح نه راوي دی پته نه لګېږي د خلکو حدیث ویلي هم دي که نه دی ویلي مونږ خو اورېدل د غټو غټو حدیثونو نه مونږ خپله هم په دغې طریقه ویلو څنګه چې وایي خلک خو لوی مرکز کې هم د دې د حدیث ویلو دغه طریقه ده چې یو سړي مری ښه مزېداره تازه کړې ده او حمد صلات یې ویلي دی لګیا دی بس نیمې ګنټې پورې لګیا دی شیخ الحدیث صاحب د خولې نه گفت هم نه راوباسي نو که د حدیث دا وینا وي نو علمان والحفیظ دین کوم دی دا طلبا دومره تکړه چې دې مخکې د عربی متن ته ووایم دی پوه شو په څه شي پوه شو نه ورسره چا د رجالو بحث وکړو نه د ناسخ منسوخ بحث وکړو نه ورته چا د لغت په بنیاد څه خبره وکړه نه ورته چا دا ووایي چې دا حدیث کم ځای موجود دی نه ورته چا دا ووایي چې دا د صحاح راوي دی که د روایت دی که د سنن روایت دی علم خو په دې طریقه نه راځي داسې مذاق اړاویږي ما د بار ملک ما وکتل د پاکستان هغه مې وکتل د کویټې یو درس دی ما شیر کړی دی بیا واورېښه یو د علوم دیوبند یو درس دی ما شیر کړی هم واورېښه دې ټول ملک دا دغه شانتې پړاویږي په دې به طالب خبرې پوه شي بیا هغه طلبا کوم چې مونږ د لاسو نه وځي اوس خو کار ډېر خراب شو پخوا به زمونږ استاد چې موږ سره د پښتو یا د اردو کتاب ولید که نه شرحه الله ګواه دی کتاب به رانه اغسته په دې مخ به یې والو چې دا ولې ګورې اوس په کورس کې د اردو کتابونه شامل دې سره به استعداد نه ختمېږي طلباو کې استعداد نه دی پاتې دا هغه طلبا نه چې په عربی پوهېږي یا د حدیث نه په استدلال پوهېږي دا هغې پته ولګي موږ ته انټرویو کې کېږي کوم ځای فارغ د فلان کې ځای څه څه دې کړي تخصص میں حدیث کې هم کړی تخصص میں فقه کې هم کړی بلکې اوس خو راځي قرآن کې هم تخصص کړي نو زما تپوس دا څه کوي نه تپوس کوم نه هغوی قرآن کې وکړه ورته مختصر جمله کېدم حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا حتی جاءهم نصرنا یو داسې معنی وکړه چې په هغې اعتراض نه راځي والله که چاله ورځي مدارسو کې قرآن نشته داسې ګپ لګوي خلک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کې یو مباحثه وه داسې ایک امام دا ګیله وکړه دا چې زموږ مدارسو کې قرآن نشته ما ته پته نه وه هلته د کشمیر د اسمبلی د کشمیر د علاقې وزیر تعلیم ناست هغه ما خپل راغی وروسته ما ته چې نه مونږ خو کورس کې فلانې فلانې شی ایښی دی ما یې کې ښودل جدا دي او پړاول جدا دي زه استاد یم خپله بنیادي طور او ما ته پته شته دی چې خلک قرآن څنګه پړاوي خلک حدیث څنګه پړاوي د کورس کې ښودو نه څه جوړېږي استاد چې قابل وي هغه په انګریزۍ کې هم دین ښیي اردو کې هم دین ښیي او چې استاد قابل نه وي هغه به د قرآن په ټلی کې هم قرآن ونه ښیي د حدیث په ټلی کې هم هغه حدیث ونه ښیي ادراک وکړئ د خپلې غلطۍ دا موږ غلطي کوو یو حدیث ته ویلی شي خو صحیح طریقې سره دی ویلی شي خلاصول نه دي ضروري قرآن مجید خلاصول هم نه دي ضروري دوه آیاتونه دی ویلی شي صحیح دی ویلی شي چې انسان په هغې پوهېږي امام علی بن المدیني او نورو خلقو نه دا نقل لیکل چې په ځای د دې چې ما ته په سونو احادیث یاد شي ښه دا ده چې ما ته د یو حدیث علت معلوم شي چې دا حدیث ته کومه مرتبه ده نو موږ عجیب و غریب طریقې کوو دا حدیث ټول خلک پیش کوي دا زموږ چې زیر بحث دی دې ته وایي کتاب راوړی چا لیکي څوک به دا دی در منصور لیکلی در منصور آیا د حدیث دپاره اوریجنل سورس دی نو جواب دا دی چې نه نو ما ته څه لا خیاله دا حدیث بنیادی طور امام حاکم لیکلی دی د اول حدیث لیکي حدثنا علی بن حمشاز العدل دا هغه سند سره لیکي
آخر کې لیکي چې فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنه ولا النار. د 614 او 615 صفحه باندې یعنی لاندې 614 صفحه آخر کې یو کرخه بیا نور 615 باندې دا حدیث ده. حافظ ذهبی دلته کې دی کتاب باندې تلخیص المستدرک لګېدل دا نسخه پکار دا چې وی تاسو سره نن سبا چې کوم د مستدرک نسخه ملاویږي هغه نه تلخیص لري کړل کمه پاتې شوی دی په دې کې بے تحقیق دا کتاب داسې نه دی چې د تحقیق نمبر ضرورت دا سلور جلد مستدرک بہتر ده هغه 300 یا 200 جلدوں والا ایک ایس فائدہ نشته لري ما سیوا ده دینا چې د دې د احادیث او تخریج کړل او دا غي ځای خول د دې ضرورت نشته د سر د حافظ ذهبی دا کتاب ضروری ده. اب محدثین لیکي چې مستدرک د سړی د امام ذهبی د تلخیص نه بغیر نه لولي دا ډېر مختصر دی دی لیکي چې امام حافظ ذهبی لیکي دا حدیث صحیح دی. حافظ ذهبی لیکي په دې باندې اظنه موضوعا علی سعید ځان دلته کې د یقین په معنی دی زما یقین دار چې دا چا په سعید باندې سعید بن ابو عروبه باندې دا وضع کړی دی حدیث موضوع دی. د بیا وروسته بل سند لیکي دي ته دا حدیث نه معلوم دا کوم چې ما وویل دا چاته نه معلوم البته دا دویم حدیث ورته معلوم دی. دویم حدیث داره حدثنا ابو سعید عمر بن محمد بن منصور العدل دې سند شروع شي دازی رستو انبا عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب. عبد الرحمن بن زید بن اسلم دا رویات ساته ذہن کې عبد الرحمن بن زید بن اسلم وی نقل کی د خپل نیکنخ نیکه سوګ د اسلم آغا نقل کی د سیدنا عمر بن خطاب نا سیدنا عمر بن خطاب فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم مقترفا آدم الخطیتا کله چې آدم گناہ وکړه قال یا رب اسألک بحق محمد ربا زستانا د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم په وسیله سوال کوم داخله ټول بیان نه ده کہ ٹی وی کے خبر راضی بالفرض وسیلے سره متعلق ہے کہ ہم دا حدیث اخباراتو کی ملگلی بصائر صغائر اور فلان فلان ټولو کتابونو کې نشر الطیب وغیرہ کې تسکین الصدور کم کتاب چې ګوره په کې دا حدیث لګلی یو سړی چې مسلمانی او عالمی نه پدې هغه پوهیږي چې دا حدیث اسناد مال پکار دی هم دا حدیث دا کم چې وایو کلام پدې یو ځای ګو دا کم چې وایو نو دا حدیث معجم صغیر کې هم دی د امام طبرانی معجم صغیر د طبرانی 680 صفحه سلک الدرر کې مونږ چې کم طبرانی استعمال کړو هغه دو جلد و لیکن ترقیم نو دیکھے ترقیم دے نم رنگ دے پکې او دا دواړه جلد یو ځای دي 680 صفحه بالکل آغا اسناد کم چلتے لکھ رہے عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن جدی ابیہ عن جدی عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اذنب آدم حالتگی لما اقترف آدم الخطیہ دلتوی لما اذنب آدم الذنب نو پدے کم دا الفاظ دی چے تسنگ پیجنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغا ورته ویل چې زه پدې پیژنما چې تا زه پیدا کړم نو ما د عرش په پای لیکلی ول چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې وجه نه زه پوه شم چې دا ستا په زما په اولاد کې څوک دا څوک لوی سړی دی چې تا د هغه داسې خپل ځان سره نوم لیکلی دا الله فرمایل لولا هو یا آدم ما خلقتک که آدم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے نماوت نئے پیدا کرے تو یہ دوارو حدیثونو سند کی عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے پدے حدیث بے جا اعتراض مکوے
یو جواب وکړه چې هغه صحیح جواب وي. دا جواب مه کوه چې امام حاکم شیو، دا جواب نه دی سره، دا غلط دی. د تشیع د وجې یو حدیث نشي رد کړی. تشیع خو عبدالرزاق کم ده، اصولی خبره کوي. که بالفرض د یو بدعتي روایت د هغه د بدعي عقیدې معیدی ناقابل قبول نه، دلته داسې مثلا نه امام حاکم کې د هغه تشیع داسې نه ده څنګه چې خلک وایي. ته دا اصل مسله د غفلت دی. د چې عمر کله ډیر شو نو دی بیمار شو بیچاره، نعوذ بالله منه، بیمار شو. داسې بیمار شو چې د غوږونو ته به میږي نه نوتل او دی او په هغې نه پوهېده، حواس باخته شو. نو دغه جواب مه کوئ، اصل جواب دغه وکئ چې دا شاید د په هغه وخت کې لیکلي دا کتاب چې کله دی بیمار و بیچاره. د امام حاکم ډېره لوړه مرتبه ده، دا معمولی سړی نه دی. لیکن دا خبره مونږ امام حاکم سره نه کوو. امام حاکم مونږ ته سند پرېښی دی. سند کیسې لیکلی دي؟ عبدالرحمن بن زید بن اسلم، دا راوي دی عبدالرحمن بن زید بن اسلم. د امام حاکم ذات ته یو طرف ته کوي، د ضرورت نشته. د حدیث اسناد باندې راشي چې اسناد کیسې دي. د امام حاکم خپل کتاب دی، دا دلته کې بله نسخه هم پرته ده، دې ته وایي المدخل الی معرفت الصحیح من السقیم. دا امام حاکم خپل کتاب دی او د هغې وخت کتاب دی که چې دی مختلط لا نه و، قبل از اختلاط د کتاب دی. د دې جلد اول چې ته راواخلې، جلد اول او پای کې وګورې صفحه 170 او د چې کوم ترقیم دی نمبرنګ هغه دی 98. بیا راشه راوي ته موږ څه ویلو؟ عبدالرحمن بن زید بن اسلم عن ابیه عن جده عن عمره. سند داسې وکړه، عبدالرحمن بن زید بن اسلم نقل گئی عن ابیه، خپل پلار زید نه، او زید نقل گئی د عبدالرحمن د نیکه نه، یعنی د اسلم نه. تو دی لیکي دلته کې چې عبدالرحمن بن زید بن اسلم روا عن ابیه احادیث موضوعه، د خپل پلار نه احادیث نقل کړي دي، ټول څه دي؟ موضوع. د امام حاکم د خپل وینا مطابق د هغه د لیکلی شوی حدیث صحیح دی که موضوع دی؟ دا موضوع دی. دې کې اصل جواب دغه، نور جوابونه پسې مه دی. انسانیت ته انسان دی کمزوري، بیماری پہ راشی، تکالیف راشی. بیاوی لا یخفى علی من تأملها من اہل الصنعت ان الحمل فیها علیہ. کم خلق چې د حدیث په فن باندې پوهیږي او هغه سوچو کې په دې کې نا پوهیږي چې ان الحمل فیها علیہ، د دې موضوعي حدیث د بیانولو ذمہ داری په عبدالرحمن باندې ده، زید بن اسلم باندې نه ده. دا د دوه خبرې دي. یو دا چې عبدالرحمن بن زید بن اسلم د خپل پلار نه موضوع حدیث نقل کړي، او دویم دا چې په دې سند باندې کوم حدیث راځي نو د هغې ذمہ داري په چا باندې ده؟ په عبدالرحمن ده. و د امام حاکم رحمه الله په نیز د هغه په وینا باندې دا حدیث سره دا موضوع دی، صحیح نه دی. عبدالرحمن بن زید بن اسلم داسې راوي نه دی چې مونږ د هغه هره خبره تسلیم کو، دا کذاب دی دا راوي، او دی د ډېرو تکالیفو شکار شوی دی بیچاره، خپل هم شکار شوی دی، او ممکن ده چې دی پای کې زیاتې کوي په دې لحاظ باندې چې دی کې د ده د ارادې هم دخلي.
المجروحین جلد 2 صفحہ 22 اور ترجمہ نمبر 98۔ ترجمہ 593 593۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم مولا عمر، اسلم چکم دے دادا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کړی شوی غلام دے من اهل المدینہ۔ عبدالرحمن چکم دے یروی عن ابی، خپل پلار نقل گئی، روا عنہ العراقیون و اہل المدینہ، ماتا سنت 82 و 100، 282 کے مړ شوی دی۔ کان ممن یقلب الاخبار، احادیثو کے بے قلب کو، قلب اصطلاح دا قلب دیتا ہوئی چې سړی قصدن عمدن د یو حدیث سند پورې بل حدیث تړي او د یو حدیث متن پورې د بل حدیث سند تړي، دیتا ہوئی قلب دا که دا غلطی نه کیږي نو خو سړی معذور ګڼل کیږي، روایت قابل قبول بیا هم دی، خو که قصدن یو سړی کوي نو بیا دی متروک دی، لکه دا کذب بیانی ده۔ خو دی وی چې نه کان ممن یقلب الاخبار وهو لا یعلم، بیل میں کہ پیدا کول خطا بشه، حتی کثر ذلك فی روایته من رفع المسانید مراسیل و اسناد الموقوف، دا پکې ډیر شو کثرت سره، یعنی کمې ده نه، مرسل روایتونه به څه کول مرفوع کول او موقوف روایتونه د صحابه به مسند کول، فاستحق الترک، نو مستحق څه د شي د ترک کېدو، نو د متروک راوي روایت صحیح موضوع۔ دا ابن حبان فیصله ده المجروحین کې، دی خلک لږ متشدد ګڼي چې دا متشدد دی، موږ به تا ته د معتدلو خلقو رایه مخویو چې د معتدل خلقو رایه دی باب کې سره۔ حافظ ذهبی میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد 2 اور صفحہ 504۔ کی یو حدیث تے پیش کی، آغا عبدالرحمن بن زید نے خبار کے حدیث دکا غم دادے عبداللہ بن مسلم ابو الحارث الفہری دادا پسند مان یو حدیث تے پیش کی، روان اسماعیل بن مسلمہ ابن قعنب عن عبد الرحمن بن یزید بن سلم، نم توقع دا آغا زید عبدالرحمن بن زید بن اسلم دے کم چلتے کہ دے لیکی عبدالرحمن بن یزید بن سلم، دا حدیث دسنگ نقل کر دے خبرن باطلن، دا خبر باطل لے، پہ کسی لکھی دی فیہ پہ کی لکھی دی یا آدم لولا محمد ما خلقتکا، آدمہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے نما وطن نوے پیدا کرے، دا چاہ نقل کرے دا حدیث، رواہ البیہقی فی دلائل النبوت، دا روایت امام بیہقی لکھلے دے پا دلائل النبوت لولا قول، دا دے احادیث و حال لکھ سڑے چھ حدیث وئی نو پکار دارے چگا دا حدیث لان دے باندے بنیاد نتیجہ ٹو در سگوری دانا چھ کتاب کی لکھ لی دی، کتاب کی وڈیر خبری لکھ لی، تفاسیروں کے دا حدیث پا کتابوں کے آیا دانے لکھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب د نکاح نه رستو ای کر لاړ، د هغې په دروازه باندې یو شړی غوندې څادر پروت د پردې دپاره، هغې وخت سیدہ زینب جامې بدلولې، سیلې راله او کپڑے لگا خوا کړه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هغه ولیده تو دل میں کوب گئی، ډېره خوښه شوه، او دې وجې نه بیا دا کوشش کو چې زید په څه طریقه دا طلاق کړي، دا ابن جریر طبری نه لیکلی اسناد سره، مطلب سره دا ٹھیک ده، عجیبه عجیبه خلق ده، سند موجود ده، لیکن دا غي باوجود مونږ دا وایو دا حدیث مکذوب فیه، دا دروغ دی،
اسنادي بحث نه علاوه په دغه حدیث کې دام ده چې زینب کم ځای لوی شوې ده، تاسو پردی ښځه ده. زمونږ کورونو کې چې کوم ماشومان زمونږ مخکې لوبیږي او لویږي نو مونږ د هغې د حسن و جمال نه خبر یو که نه یو خبر؟ هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ترور لور ده، نو د هغې حسن و جمال هغه ته مخکې نه و معلوم. او ستا په خیال یو عام انسان زو او ستا غوندې ګناهګار مونږ چې یو پردی زنانه بې پردې ووینو مونږ څه چل کوو؟ یو خو یو سړی قشري بد اخلاقه وي کم اصلي او د هغه کار دی چې پردو زنانو ټوح کې لګېدلي دا کم اصلتوب دی. خو که چېرته اتفاقي طور زمونږ نظر چې داسې زنانه باندې پرېوځي نو تاسو په زړه لاس کې دی ووایئ چې مونږ څه کوو هغه وخت مونږ سترګې پټو. یو طرف ته شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان دا مطابق ده چې هغه د هغې باوجود ګوري او بیا دې ګوري. دا مونږ ته مه ښیه، دا یې خلقو ته وښیه چې هغه د پیغمبر حیثیت نه مني. کتاب کې به بېشک لیکلي لیکن د هغې لپاره اسناد پکار دی. اسناد ته درایت وایي. ښه دې لانجې نه وځئ چې درایت من عقل په حدیث عقلي اعتراض کوه دا چې درایتن اعتراض دی. ځانه اصطلاحات مه جوړوئ. مصطلح الحدیث کې درایت عقل ته نه وایي. مصطلح الحدیث کې دا دي چې د حدیث دوه ټوکړي دي، یو درایت من سند او یو د حدیث متن. د قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نرس چا خاص شروع کیږي ایته حدیث دی. پاکستان او هندوستان کې خلق درایت عقل ته وایي ولې ما درې ته نه راغستره اصطلاح کې دا نه مطلب. او دا غلطي ټول نو کې شبلی نعمانی کړه. دا څوک چې روان دي هغه پسې دا ټول بیل مخلق دی بیچارهګان. نه حدیث کتلې نه په حدیث پوهېږي نه د مصطلح الحدیث نه واقف دی. وی جي په دې حدیث دا درایتن اعتراض دی. نو یو عقلي اعتراض بشمیري ته دومره کم عقل یې چې ته د محدثینو به اصطلاح نه پوهېږي. د غیر محدث خبره د حدیث په باب کې قابل قبول نه وي. ځان دې باندې پوهېږي یو صاحب هدایه راشي او په حدیث اعتراض کوي د خبرې څه حیثیت نشته او فقیه دی دغه حدیث سره سمه. د حدیث صحت د مفسر کار هم نه دی. خپل موقف معلوم کړئ په هغې ودرېږه. نن که یو سړی 200 ځله اعتراض کوي په یو حدیث او عقلي اعتراض کوي لګیا وایي د هغه جواب به هغه څوک وي چې هغه نه یو 2 ګوتې زیات بېوقوف وي. حدیث باندې دا اعتراض نه راځي. حدیث درایت عقل ته نه وایي سند ته وایي. اسناد د حدیث دا درایت دی. نو یو خدا حدیث دی او بل دا کم چې زمونږ زیر بحث دی عبدالرحمن بن زید بن اسلم والا دا راوی دی د سنن ترمذی او د سنن ابن ماجه. د دې لاندې حافظ ذهبي د روایتونه لیکلي دي او بیا دا ثابت کړي چې محدثینو به د ده نه د حدیث لیکلو اجازت نه ورکوه. متروکه اجازه وایي که نه محدثینو به خپل شاګردان منې کول په دې وجه چې دی د حدیث د لیکلو مستحق نه دی. دی نه پوهېږي بلکې دی لیکي چې ربیع بن سلیمان وایي چې سمعت الشافعي یقول. ربیع بن سلیمان د هغه شاګرد دی که نه ربیع بن سلیمان المصري چا چې الرساله هغه ته 22 ځله ویلې وه دا شاګرد دی. ربیع بن سلیمان وایي ما د امام شافعي نه اورېدلي چې یو سړي تپوس وکړه د عبدالرحمن بن زید بن اسلم نه چې حدثک ابوک عن ابیه تا ته خپل پلار دا حدیث بیان کړو چې ان سفینة نوح چې نوح علیه السلام کومه کشتی چې کوم ده طاف بالبیت هغه راغلی وه د بیت الله نه چکر لګولی و ګیر چاپېر وصلی خلف المقام رکعتین او مقام سره 2 رکعت هم کړو. قال نعم هغه ویاو دومره دروغجن دی دومره بې کچه دروغجن دی چې په هر څه نعم کوي. پلار دا حدیث بیان کړه هغه یو نو بل حدیث هم د ده ولیکه مړی اوري که نه اوري هغې نه بحث نه کوو پوهېږي که نه پوهېږي په دې در سره خبره کوو اوري که نه اوري نو خلک حدیث پیش کوي که نه. حدیث دا دی چې عن ابي هريره رضی الله عنه
قال ما من عبد یو شیخ الحدیث ډېر لوی سړی خفه شي ډېر زیات خفه شي ضد کې راشي نو د جهل خبرې شروع کړي هغه دا حدیث خپل کتاب کې لیکلی دی چې مړي کې ادراک او شعور یا پوهېږي ولې حدیث دی چې ما من عبد یمر بقبر رجل کان یعرفه فی الدنیا یو سړی چې د یو داسې سړي د قبر خوا کې تیر شي چې د په دنیا کې پیژندو فیسلم علیه د هغه ته سلام وکړي الا عرفه هغه پیژني چې دا څوک راغی ورد علیه السلام او د سلام جواب ورکړي دا ټول تسکین الصدور او سماع المعطا او بصائر او ذخائر دا کتابونه ټول وګورئ دې کې به دا حدیث لیکلي د دې راوي څوک دی عبدالرحمن بن زید بن اسلم یعنی حافظ ذهبی د په موضوع روایتونو کې دا حدیث بطور مثال لیکلی دا زمونږ د علم حدیث شان دی د علاقې حدیث سره ډډه لیکلی بس مشکات کې لیکلی بھائی مشکات خو درسی کتاب دی درسی کتابونو کې تحقیق نه وي طلباء کرام شپږ کاله یا څلور کاله یا پنځه کاله نحو صرف منطق بلاغت معنی کې تیر کی نو د حدیث د اشنایۍ دپاره هغې ته مشکات المصابیح دی یو ښه محنت دی د دې دپاره چې دا خلک حدیث نه واقف شي اوس یالته هغه استاد یې دومره نالایق وي چې ورته صحیح او ضعیف نشي ښولی د طالب علم به بیچاره به څه وکړي دا د هغه ذمه داري ده چې هغه وښیي دا چې دا لومبني فصل کې کوم احادیث دي دا اکثر و بیشتر د صحیحینو دي بس ټیک ده ورپسې دویم فصل کې چې کمین هغه هغه چې هغه یا د صحیحینو کې وي په صحیح بخاري کې وي یا صرف په صحیح مسلم کې یا چېرته سنن اربعه کې هغې باندې هم سړی ګزاره کوي خو دریم فصل ډېر عجیب و غریب دی هغې کې دا کتابونو نه هم اخذي چې کومو ته زمونږ محدثین د شپږمې درجې د شپږمې طبقې محدثین وایي هغې لیکي د هغې په باره کې چې په داسې قسمه کتابونو کې هر قسم روایتونه موجود دي صحیح موجود دي ضعیف هم موجود دي موضوع موجود دي نو زمونږ خلک هغه وایي خو هغه صرف دې دپاره وایي چې فقه حنفي نه پرې بحث وکړي بس مشکات دې دپاره وایي چې دا زما د مذهب دلیل دی او دغه ستا د مذهب دلیل دی دا یې څوک مونږ ونه لیدل چې هغه راشي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث خدمت وکړي او دا وایي چې د حدیث کې صحت سره عدم صحت سره دی د مذهب تپوس نه قبر کېږي نه په آخرت کېږي حدیث سره د حدیث دا مذاق مه وړاوه حدیث د حدیث په نظر وګوره که ستا د مسلک تایید کوي ودې کوي که نه کوي نه دی کوي نو صحیح ایک نمبر حدیث به هغې ته مخ پې اړمولی شي په دې وجه باندې چې د فلاني د مسلک خلاف دی او کله به یو ضعیف حدیث یا به راغستلی شي او به صحیح کولی شي دې دپاره چې د امام شافعي د قول رد پې وکړي حدیث چې دې دپاره ویلی شي علم به مونږ کې خبره راشي د حدیث علم په دې نه راځي دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرامین دي هغه وخت نه مالک و نه شافعي و نه ابو حنیفه و او نه احمد و رحمهم الله تعالی یو کس نو د بېشک سړی دی به طور فن وښي زه دا نه یم چې نه دی ښي خدای د حدیث مخکې ووایي حدیث دې زده کي هغې نه وروسته بیا د خپل مسلک دلیل او د بل مسلک جوابداري ښیي دا به طور علم ښه خبره ده لیکن د حدیث چې مقصد دغه وګرځولی شي د په دې حدیث نه زده کېږي زمونږ مشکات ښه ویلی شي لیکن صرف د حنفي مذهب دپاره ستا په خیال دا نور ائمه دا جاهلان دي دې سره حدیث نشته کئی دوتانو پاڼې ویلې چې کوم ځای ګورې حدیث راځي امام شافعي خلاف دی جی دا د امام احمد خلاف دی د هغې غدې کتلي دي سره شروح زه په دې حیران یم خطیب تبریزي د حنفیو که شافعیو یعنې زموږ په درس کې چې کوم کتاب شاملي هغه د احنافو نه وي خطیب تبریزي و شافعي دی صاحب مشکات محی السنة بغوی حنفی دی د کوم په بنیاد باندې چې مشکات المصابیح جوړ شوی مصابیح السنة هغه هم شافعي دی لوی مصیبت جوړ شوی ده دا فقهي اختلافات خلقي خو دا علمي انداز کې دلته کې علمي انداز نشته دا دلته د هغې بلکل مناظرانه انداز دی
چې دا ټیک دی او دا غلط دی. حدیث چې صحیح دی او دا غیر نه استدلال هغه غلط نه وي، هغه ټیک. نو بار کې دا چې کوم راوي دی زمونږه عبدالرحمن بن زید بن اسلم دی کذاب دی، او د کذاب راوي روایتونه هغه موضوعي ضعیف نه وي. یو بل سړی چې هغه معتدل مزاج سړی دی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لسان المیزان جلد 3 صفحہ 360. التمایل دو حافظ ذهبی عبارت کې هغه یزید لیکلو، هغه اصلاح د کړل دی، غلطه وي. تر حافظ ذهبی خطا را یاد ناقل زید پدے عبدالرحمن بن زید بن اسلم پدے عبدالرحمن بن یزید هغه لیکلو. دا حدیث لکھی صفحہ 359 اور 362 صفحوں کے. عبداللہ بن مسلم ابو الحارث الفہری روا عن اسماعیل بن مسلمہ بن قعنب عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم خبرا باطلا فیہ یا آدم لولا محمد ما خلقتک رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ. دا دومره حوالی دی، د دې حوالو باوجود یو سیب لکلی دی کہ ایسی حدیث کے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں، جس کو بڑے بڑے اکابر علامہ طبرانی، علامہ حاکم، ابو نعیم بے بریکٹ کی لکلی دی، یہ سب مشہور محدث ہیں، نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہو. دا شیخ الحدیث صاحب نے کله زه دا څنګه شیخ الحدیث بیا خلک خپه شي، یعنی شیخ الحدیث په دې نه پوهېږي بیچاره چې کله د هغې راوي کذاب دی نو بیان کرنے میں حرج کیوں نہیں، یا بیان نہ کرنے میں کیوں حرج نہیں، بیان کرنے میں حرج کیوں نہیں. دا موضوع دی چې کله موضوع دی نه یاد ساته. طاهر فتنی لیکلی دی چې یو سړی په دې خبره پوهېږي چې د دې راوي کذاب دی او حدیث موضوع دی او دی بیا هم هغه بیانوي فهو من خدم الشیطان، دا شیطان خادمي. بار کیف تلقا دو من ربی، اوس دا هر چا چې مسلک دی، د علماء دیوبند دا مسلک دی چې دا حدیث صحیح دی، حدیث په دې صحیح ثابت دی شي. خلق قبر پرستی او زمونږ خلق دا کابر پرستی. صفا وای دا خبره غلطه نه. دا خلق دا کم چې مونږ وایو دلته کې دا طبرانی نه لوی خلق دی، مونږ خو د هغه نوم واغست چې دا روایت موضوع دی، مونږ د امام حاکم نوم واغست چې دا هغه دا روایت موضوع دی. که صاحب خو نشته، دا خو علمي خبره درې چې تنقید وکړي نه خلک بس وي جي تبلیغیانو پسې راغسته، مونږ تبلیغیانو هم نه راغسته. دا ذہنی غلامان دی، دی خیال لائے چې زمونږ مشرانو کم حدیث نقل کړی دا 100% صحیح. خدا ګمان خدای خدا ګمان درست نه دی. ما خو چې څومره ګدلی چې کم حدیث ما په دغه شان بیچو او چرا تسلیم کړی دا اکثر موضوع دی. دیو زه یریږم زه بالکل هیڅ حدیث ته د صحیحانو علاوه صحیح نه وایم. ګورم خپل شک وباسم. رساله لیکلې ده خاصه هغه دا ټول راوړي دا تاسو کوم بحث وسو نو دغه کې دلایل کې پیش کړی ده. بیا موږ تاسو ما سکول کې ټول خبره کړو نو بیا غي مدرسه کې ماشوم ټین کې مو سره هغه ټیچر ته مولانا ته هغه مو سره رساله راوړي. ای د ما تاسو په بحث په رساله کې ټول ولیدو د سو باندې بیا په شپږ ساعته کې ځل راوړي. انا په جواب هم دغه دي سره چې سړي سره علم نه ناخود کنځلې کوي. دا خو علمي خبره ده. امام حاکم نقل کړی دی، امام طبرانی نقل کړی دی، ابو نعیم نقل کړی دی، امام بیهقی نقل کړی دی، او ټول په دې پوهېږي چې د حدیث دارومدار په صحیح په سند او سره کې کذاب راوي دی عبدالرحمن بن زید بن اسلم په ټولو کې یو راوي دی، ټولو سند یو دی، لہذا دا روایت موضوع ده. ته کو جګړه نشته.
کبل چا سره څه جواب وي داسې چې هغې باندې حدیث حسن درجې ته راسي بیا مونږ تسلیم کړو اکو اصول ته راشي نو دا په کتاب الله اضافه ده که نه ده چې کله مونږ وایي چې تلقى آدم من ربی کلمات قرآن څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا نو دا په کتاب الله اضافه ده که نه ده دا نو آیا د خبر واحد په بنیاد په کتاب الله اضافه جایز ده هغه د احنافو اصول جایز نه ده دا ظلم دی دا صرف دا چې مشرانو یو غلطي کړې ده نو دا یې غلطۍ اصلاح نه کوي چې هغه غلطي شوې ده الله دې معاف کړي نو دلته به څه وایي دا چې دوه لیشته راغلی دی او په نظم مخکې پیدا شوی دی او دی داسې خبرې کوي دا پکار دی چې خلک حافظ ذهبي هم د مرچنګ ونیسي چې ته د موږ مخکې پیدا شوی ته امام حاکم ته داسې وی او عبدالرحمن بن زید بن اسلم ته داسې وی دا د علم خبرې نه دي دا جهل خبرې دي تلقي کړې ده زده کړه کړې ده سیدنا آدم علیه السلام اغستلې کړي دي من ربه د خپل رب نه من عرش ربه وختي ما ویلو کنه عرش ربه نه من ربه کلمات یو سو کلمات زده کړل فتاب علیه نو سانتی راوسته پاک باندې انه هو التواب الرحیم تواب بر وزن فعال تو مبالغی صیغه ده توبه نه مشتق ده تواب کله انسانی او تواب کله الله وي دا صفت د انسان هم کې دي چې یو سړی بار بار توبه وباسي نو دیم تواب دی خو چې کله دا د انسان په باره کې راځي نو تاب پسې و عن راځي صله کې به راځي عن او چې کله دا صفت د الله نو بیا به صله کې الی راځي تاب الی الله او تاب عن الذنب فرق صرف دک تواب هغه ذات دی چې هغه بیا بیا په انسان ته رجوع کوي د لفظ دروړل د څه مقصد دی د لفظ دروړو دلته کې مقصد دا دی ورپسې رحیم دی که نه رحیم صفت مشبه صیغه ده هغه هم دوام باندې دلالت کوي د دې جملې مطلب دا دی چې سیدنا آدم نه خو یو ځل خطا وشوه که نه نو تاسو هم د آدم اولاد یې ستاسو نه به خطاګانې ګڼې کېږي د هغه نه یوه اجتهادي خطا وه ستاسو نه بلنډرز کېږي خو تاسو به داسې کوئ چې بار بار به الله ته توبه وباسئ شرمېږئ به نه بار بار به توبه وباسئ ولې د هغه رحم کې تسلسل دی دا ځان ته وایي دا خلک هر څه چې وایي ځان ته خو بار کې دې خبره کوي چې یو سړی یو ځل ګناه کې واپس شي که نه بیا په دویم ځل کوي نو سړی به ول دا مخ ووایي بیا سړی ورله وایي که نه ته په خالق کې او په سړي کې فرق نه شي کولی دا څه وایي ده د الله په صفاتو کې تواب وی په دې وجه باندې حدیث کې راځي هم که نه چې که ستا ګناهونه دومره ډېري چې هغه عنان السما ته رسېدلي د اسمان بلندو ته رسېدلي او ته وایې چې رب اغفر لی نو ته بیا ګوره زه معاف نه کړم نو بیا به ګورو الله تواب دی هغه هر قسم ګناه بخي هر قسم ګناه معاف کوي خو هغې چې انسان هم بار بار الله ته رجوع کوي دلته هم زموږ خلک خپل عقل استعمالي یاره شرمېږم ګناه مې کړی څنګه به جومات ته ځم وایي عقل استعمالی ستاسو وروڼو معتزله هغې هم دا چل کوی عقل د قرآن و سنت رڼا کې وچلوه آدم علیه السلام نه خطا شوې ده نو سنت د آدم دا دی د اولاد آدم چې خطا نه رستو هغه د خپل رب په مخ کې توبه طایب کېږي او سر د هغه په ځمکه ږدي هغه ته مخ کې ږدي او د شیطان کار څه دی هغه اکړ پند راشي هغه غلطي وکړله نو هغې له تایید کوت کو نه کوت انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین او د شیطان او د انسان په منځ کې فرق معلوم کا انه هو التواب الرحیم بیشک هغه الله هغه التواب دی هغه رحیم دی امام خطابی رحمه الله یو ورکوټی کتاب دی کہتا شان الدعا وی ډېر د کار کتاب دی پیدا کړی ځان له هغه اسماء الله الحسنا باندې لیکل دی هغه وی هو الذی یتوب علی عبده ويقبل توبته
تواب هغه چاته وي چې هغه د خپلو بندګانو باندې راحت او سکون راولي، آرام پې راولي، دغه توبه قبلی. کلما تکررت التوبه تکرر القبول. انسان چې هر څومره ګناهونه کوي بیا بیا کوي، د بیا بیا توبه وباسي، الله یې بیا بیا معاف کوي. قرآن اعلان کوي که نه چې قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. دا د راحت سوال بګې چاونو کو آیت بس الله نے څه شی جوړ کړی، ظالم یې جوړ کړی، نعوذ بالله. دغه د راحت پهلو مو ګورئ که نه، دغه د نرمۍ او د رحم پهلوګان هم وګورئ. خلق د مینې په جواب باندې جماعت ته راوبلئ، کتاب ته راوبلئ، توبه ته وکړئ، شرک نه، بدعت نه، جرایم نه. په دې پوهېږه چې ستا نه هر څومره ګناه شوي ته اقرار وکړه، الله معاف کوي. وهو حرف یکون لازما ویکون متعدیا یقال تاب الله علی العبد. کله مونږ وایو تاب الله علی العبد، دلته څه معنی؟ وفقه للتوبة فتاب العبد. كقوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم وفقهم للتوبة فتابوا. کله کله اسماء الله الحسنى باندې سوچ کوئ، ګوره د امام حلیمی یو کتاب دی، موږ سره نشه ملو، ما نه موند، هغې ته وایي شعاب الایمان. یا خو شعاب الایمان د امام بیهقي دی که نه، هغه نه، شعاب الایمان د امام حلیمی 3 جلد کتاب دی، مختصر، هغه ډېر د کار کتاب دی. هغه د امام بیهقي نه مخکې دی. کم خلک چې هغه اسماء الله الحسنى باندې کار کوي نو هغه ده ته ډېر محتاج دي. د امام بیهقي اکثر عبارات د هغې نه ماخوذ دي. دا سورسز دي، خو بدقسمتي دا ده چې زموږ خلک صرف دمونو واله دي، پیسو ګټلو واله دي. هغه دا نه کوي چې اصل کتابونه روړي، چې اصل کتابونه په دې فن باندې کم دي. فتاب علیه، تاب علیه کې هغه عقیده ده چې سیدنا آدم الله د ګناه په پاداش کې په نتیجه کې ځمکې ته نه دی رالېږلی. تاسو ټول دا وایئ که نه چې ګناه یې وکړه په دې وجه الله راولېږه، خلاف شریعت یې کړو، خلاف دین یې کړو، بلا اراده. الله معاف کړه که معاف نه کړو؟ معاف یې کړو. دا د عیسایانو نظریه ده. دا کم چې زموږ خلک وایي چې آدم علیه السلام د ګناه په پاداش کې راغلی دی، دا د قرآن نظریه نه ده، دا قرآني فکر نه دی، دا د عیسایانو فکر دی. د هغې 2 دلیل دي. یو دلیل دا دی کوم ځای کې چې تاسو واقع شروع کوله، انی جاعل فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه. بیا د الله کائنات کې تکوینی امور الله چلی، پاک انسان خو نه پوهېږي، لیکن دا دومره لوی کار چې آدم علیه السلام سره وشو تکویني طور، دا دې دپاره شو چې کله دې عادت شي د جنت نعمتونو سره، نو که زه بلا سبب دنیا ته لېږم بیا خو به دې مړ شي. نو تکویني طور هغه ته نیچ عادقه وکړه، هغه نه خطا وشوله، کومې نه چې الله منې کړو. که خطا وم بالفرض ګناه، نو قرآن فرمایي فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. الله په هغه اسانتیا راوسته او یقین الله تواب دی او رحیم دی، هر قسم ګناهونه بخي. د دې خیال دا و بیا چې موږ ته به څه نه وایي ګندې توبه چې راغله اوس به ګندې پاتې یو. دې ته خو دا پته نه وه چې موږ ځمکې دپاره پیدا یو. د دې یو خیال دا و چې موږ جنت دپاره پیدا یو، دلته کې به یو. په دې وجه الله حکم دوباره کو قلنا اهبطوا منها جميعا، ځای ټول دی نه چې لړ شئ دنیا ته. نو فاما یاتینکم مني هدن، اما باندې که هر کله درغې تاسو ته زما طرف نه څه هدایت، نو کم سړی چې زما هدایت پسې روان شو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، په یې بس یره او غم نه، یره د مستقبل نه، حزن مافات باندې. سړی دې ځای نه وځي، پېښور ته ځي، یره ګاډی به میلو شي که به میلو نه شي، دې ته خوف وایي. پرون یو سړي ته تکلیف رسېدلی دی، پای ورته حزن یې. لغت کتابونه چې ګورئ نو هغې به لیکي د خوف تعلق مستقبل سره او د حزن تعلق ماضي سره، نو خلک به نه پوهېږي څه مطلب.
یعنی خوف د هغې څیز وي کوم چې مخکې را روان دی او حزن د مافات وي هغه شی چې زما د لاس نه وته دی نو زه به هغې پسې خفه یم نو چا چې د هدایت اتباع کړې ده خدای ویلی دی خدای نه مراد سره کوم چې دې صورت په اول کې لیکلو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین تو دی باندې سیاره نشته مستقبل کې قرآن چې کوم تعالی اطمینان درکوي ته مطمئن اوسېږه تا په قرآن عقیده وساتله په قرآن د عمل وکړو لا خوف علیهم او دنیا کې چې کوم تکالیف لا هم یحزنون هغې به زوړ پسې نه خفه کېږي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون هغه کسان چې تکذیب یې وکړو کفر یې وکړو زموږ د آیتونو تکذیب یې وکړو مخکې څه آیات تیر شوي دي د قرآن باره کې آیات تیر شوي دي د رسول الله وسلم په باره کې آیات تیر شوي دي توحید په باره کې آیات تیر شوي دي مراد ټول څیزونه دي لیکن دلته مخکې سره ولګوه والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا مراد څه شی دی قرآن بآیاتنا معنی آیات التوحید آیاتنا څه مراد دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت سره متعلق چا چې دې تکذیب وکړو فاولئک اصحاب النار نو دا کسان اور والا دي هم فیها خالدون دیو په دې کې همیشه وي اعاذنا الله منها زه بس اقول قولي هذا استغفر الله لكم